په سوشل میډیا مو یو چاپه اپلوډ کړې ده، ډېر خلک اعتراضات کوي چې دا خو جعلي چاپه ده، د لوډ کې ولې پښتنو ته دوکه ورکوي؟ د دې حقیقت څه دی؟ دې خلکو زنانو عزتونه لوټ کو، زناګانې ورسره کینو، دا پیران کې دی شي دې کارونو ته جزر اتم نو دې کې ما ډز ته غاړه ایښو دی وه. همدقه مې ورته ووایي چې شهید خان صاحب پهله به دلته کې ښه په کراره ناست وم، خو چې کله ته راغلي نو مې هر ټایم مې چې کوم دی نو مې تماچه لوډ ډیخي چې خدا نه خواسته ستا خو نه خو ستا د وجې مونږ هم پکې جوبل نه شو. رحیم السلام علیکم دوستانو، څنګه چې تاسو په سوشل میډیا باندې صحیح که شاهد خان شاهد صاحب یو چاپه والے و، ډېر خلک په هغې باندې اعتراضونه کوي چې دا یو پیک جعلي چاپه ده. حقیقت کې د دې چاپي وخي د هغې حقیقت درته معلومو چې آیا دا چاپه شاهد خان به حقیقت کې والے او که نه دا پلانینګ یې کړو. د دې ټول حقیقت را سره شاهد خان به په دکان کې دی او د سره د دې باره کې پوره تپوس ته کوو چې دې کې حقیقت شته او که نه. السلام علیکم شاهد بھائی. وعلیکم السلام. څنګه علي جی خیر دی؟ طبیعت مو ښه دی؟ شاهد خان بھائی په سوشل میډیا مو یو چاپه اپلوډ کړې ده، ډېر خلک اعتراضات کوي چې دا خو جعلي چاپه ده، دله پکار دي چې دې اصل کې زمونږ د خلکو کې دا دي چې هر سړي د ځان نه مفتي جوړ کړی دی او لګیا دی فتوې ورکړي د دې یو پارټوم را روانو، خو هغې د خلکو انتظار ونه کو. دا اصل کې داسې وه چې دا موږ په بونیر کې یو چاپه والی وه او دا کوم کس چې دا زما نږدې ملګری و په دغه کې دی آن د کیمره ریکارډینګ د کولو، نو هغه چاپه چې کومه وه د ټیکنیکل ایشو په وجه یا د میموري کارډ مسله او یا د کیمرې مسله، نو هغه ریکارډینګ ونه شو. چې کله موږ رالو موږ وکتو نو یاره یقین وکړه چې یاره دومره تکلیف پسې تېر کې سړي ته درد میلاویږي، خفه و موږ. نو به د ده اولی هم برابر وه، د ما ته وي چې یاره د دغې پیر دا کار زه کولی شم په کومه طریقه چې یعنې هغه پاڼې خوږولې او د خلکو د عقیدو سره یې لوبې کولې. نو بیا موږ هغه پروګرام باندې خواري وکړه، ریکارډینګ هم کو، هغسې خو رانلې بهر کې، بیا هم خو هغه معاشرې ته هم وښودل چې یاره دا خلک ګڼکپان دي او د دې نه ډډه وکوئ. نو د هغې یو پارټو را روان و خو هغې ته خلکو انتظار ونه کو. بلکل یاره شاهد بھائی خلک خو چې څومره خبرې کوي اعتراضات کوي نو هغه خو دار چې خپل یو موضوع ده یې سره زه به وایم چې د خپل ویورشپ دپاره یې هم لګیا دي، خو زه دا خبره کومه چې حقیقت کې هم دغه شان دی، دغه جعلي پیران چې کم دي دی دا ډوک بوک چالو کړی دی، خو دغه خلک درته وایي چې څوک وایي کوواټ ته دې راشي، څوک وایي دغه ته دې راشي، دغه خلکو ته به څه میسج ورکوئ؟ اصل کې نن سبا کوګوري چې کوم یو شیز په ټرین کې نو خلک هغه ټرین راچوتې ځان له ویورشپ علي، خو زه د ویورشپ دپاره کار نه کوم. زما کار دی د توحید یو جنگ دی، خلکو ته ښیم چې یاره دا غلط خلک دی، د دې نه مخنیوی وکړي. یعنې که زه دغه پروګرام موږ هم کو د دې حقیقت خو انور په ګوته نه پټېږي. د دې نه مخکې زما یو پروګرام راغلی و، تاسو به کتلی و، ما پکې د ځان نه پیر جوړ کړی و، کتلی او ډېر وایرل هم تللی و. نو هغه موږ د یو پیر عکاسي کړې وه، د دې معاشري یو عکاسي چې دا خلک لکه دا خو به ځینې پروګرامونه یي لکه دا خو د الله له طرفې و. زما یو پروګرام دی نه مخکې داسې شی و چې کې موږ چاپه والي و، هغه هم د کیمرې د وجې هغه پروګرام خراب شو، نیم راغلی و نیم نو راغلی، نو نیم خو موږ نشو شو کولی. نو داسې دام راللی، خو په دې باندې دا و چې زموږ محنت خواري ډېره وه او بیا دا کس چونه دا زموږ ملګری و، د هغه د پیر کردار پکې ادا کو، معاشرې ته موږ وښودل چې یاره دا خلک ګڼکپان دي. اوس دې کې ځینې خلک وایي چې یاره دی د پیرانو بېعزتي کوي. نو زه دغه خلکو ته پیران نه وایم، دا خو دوی ځان ته لیکلي چې پلانا پیر او پلانا عملیات والا، دا خلک ګڼکپان دي، دا خلک زمونږ د ذهنونو زمونږ د عزتونو سره لوبې کوي. یعنې زه به دا ویم ما ته ډېر خلک وایي چې ما اوسه پورې صحیح سړی نه دی لیدلی، ما چې څومره هم لیدلي کلیعام مې وایم لکه ما سره ډېر داسې دي تاسو په دې ویډیو کې نشئ شو کولی چې دا د عملیاتو والا کېدی شي، د عالمان کېدی شي، دا ګڼکپان دي، خو یو پاک نوم په ځان کې دي، پیرو پاک نوم په پټکې وتړي د دغې خلکو سره دوکې کې. نو موږ دغلته دغې خلکو یو اصلیت هم شو کو، لکه ټیک د دغه پیر نو دا ګیټپ هم اوریجنل و، دا هر څه حقیقت و، خو پیر هغه نه و ځکه چې هغه ریکارډینګ نه شوی او بل په پیر خو دوباره ته نشي ورتللی، ځان له تیاره دشمني ده. بلکل نه، زه خو دې ته حیران یم چې تاسو دومره خطرناکې چاپې مخکې مو والي دي، اوس مو دا یو صحیح ده هغه چاپې کاپي مو جوړه که، خو دلته دکان کې چې اوس داسې مردان کې کلې عام ناست دی نو که چا درنه ډس پورته کړو دې به څوک ذموار؟ نه زه ځکه چې یاره د معاشرې کې د چا داسې سریام بېعزتي کول نو په دې کې ما ډز تداول نه ځان ملا مې ورته تړلی و چې دې کې به ډز راځي، جنګ جګړه به راځي، خو زه داسې ډېر دکان کې نه یم کله کله راشم. نور څه پیغام ورکوئ؟
بس زما خو دغه پیغام دی چې یاره د دغې خلکو نه د ډډه وکړي دا چې څومره عملیات والي دا دوکه ده فراډ دی او بل دا دی چې لږ د پروګرام موضوع ته ګورئ پارټوی را روانو که هغې ته انتظار کړی وی نو مزه به یې کړی وی پوه شوي به وی خو دا ده چې بس هر یو سړي د ځان نه مفتي جوړ کړی وي ورشپ دپاره پیتوې پسې کوي نو په دې وجه ما خپل هم وختي یو کلیپ جاري کوم چې یاره د دې نیکسټ پارټو را روان دی بالکل مونږ سره دلته کې چې راتلو شهید خان بی ته مونږ سره خپل ملګري هم راغلي دي اعزاز بی دی را سره او مونږ سره د نوخار یو سوشل ورکر دی نبیل بی دی زموږ انجینیر صاحب دی رالو شهید بی سره مخابرې کولې خو د شهید بی حقیقت کې بالکل د څه نه هم یاره نه کېږي ورې دومره خطرناکې چاپې اپلوډ کوي بیا څوک ګرځېدی هم نه شي ګاونډي راشه صدر صاحب ښه دی د دنم په پیرانو لګه دا زمونږ د مارکیټ صدر دی ښه دی او ندیم شاه نامې ده د دې زما نږدې ګاونډي دغه دوکان دی نو دی اکثر ما ته وایي چې مخکې به مې دمانچه نه راوړل ستا دپاره یې راوړم چې ته راځې ما سره ډېر غټ غمي سبا د ده نه د پیرانو په حق لږ تپوس او جی بالکل دی چې کوم وینا وکړم دا بالکل حقیقت ده دا د چړې سره مړی مګل دي او داسې ورکران او داسې خلک الله پاک ډیر کم پیدا کړي دي چې د بل په غمخوار باندې غم یعنی کې د خلکو د عزتونو تحفظ د دې د وجې نن سبا چې کوم جعلي پیران دي نو هغې م احتیاط شروع کو چې آیا شهید خان غونته سړی راځي هغه سره نه د مرګ پروا شته نه ورسره د خپل داسې نور نقصاناتو نو دوی چې څنګه خبر وکړه نو رب حاضر دی